ته ممکن ده نه ته موږ چېرته پټېدی شو او نه ته تښتېدی شو او نه د دې نه انکار کولی شو چې مرګ به نه راځي. د مرګ په حقیقت باندې د مسلمان نه علاوه تمام غیر مسلم چې څونه دي څونه ادیان څونه مکتبه فکر خلق دی په دنیا کې دا ټول د مرګ په حقیقت باندې متفق دي چې مرګ راتلونکی او مرګ شته. خو د مسلمان منلو او د دې منلو کې به بنیادي او واضح فرق دی چې موږ به مرګ هم منو د مرګ نه پس به زندګي منو د قبر بیا به د حشر میدان کې د الله مخکې پیشي دا به هم زموږ د ایمان او د عقیدې سره قبر کې کم سوالات کیږي قبر د جنت باغچه را یا د جهنم کنده را دا هم زموږ او ستاسو د عقیدې سره چې دا د عمل مناسب دا مرحله به خامخا راځي. نو اوس دا د دغې دپاره الله د دنیا دا ژوند راکړی دی دا 50-50 کاله ژوند چې دی نو دا حقیقتا د آخرت ته هغه لویې روه دی چې هغه د 50,000 کالو برابر ده او د بعدې روایاتو کې د 1000 کالو په مقدار ده. نو دونه اوږده روه په مناسبت سره د دنیا د 80 کاله زندګي زموږ 2.5 منټه جوړېږي. او د دې 2.5 منټه ژوند د ښه والي لپاره ما او تاسو نن حلال حرام جایز ناجایز خپل حق پردی حق ظلم زیاتې د دې بالکل تمیز ختم شوی دی او موږ د مال د حصول لپاره د مال د ډیروالي لپاره د مال د ګټلو لپاره چې زه خشم زما بچي خشي نو موږ د بل په سر کې د خپلو بچو خیر تلاش کوو د بل په وینه تویولو کې د بل په تکلیف کې اچولو کې موږ ځان او بچي سکون تلاش کوو. نو د بل په تکلیف کې سکون نشته بل ته خیر رسولو کې سکون دی بل سره ښېګړه کولو کې سکون دی بل ته اسانتیاګانې پیدا کولو کې سکون دی او چې د چا په ژوند کې څوک پریشانۍ پیدا کوي نو دا خبره یاد ساتئ چې پریشانۍ پیدا کولو والا دا پریشانی چې چا پیدا شوله نو د ده پریشاني خو به رب ختم کړي د ده پریشانۍ د ختمېدو امکان دی چې دا به الله ختم کړي دنیا کې. خو چې د چا د لاسه دی پریشانه شوی دی د دغې پریشانه کولو والا بني آدم پریشانۍ به د مرګ نه پس هم شروع او د مرګ نه مخکې به هم وي انشاءالله. د مرګ نه مخکې به هم دې سکون نه مومي او د مرګ نه پس به هم دې د سکون نه محروموي. د مرګ نه مخکې به هم الله پاک د ده په ژوند کې تنګسیا راولي بې برکتي به راولي دی به د لوڼې نه په دو شي دی به ډېره ګټي د ډېرې ګټې ذرایع به هم د سره وي خو د ده ژوند کې به سکون ني استغنا اطمینان قلب دا به دته ني که دې هر څونه کوشش وکړي دا به دته نه ملاوېږي. نو د دې وجې هغه واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرمائی وی دوسروں کو سکون دینے والا بنو سکون والا تم پر سکون کی بارش برسا دے گا. د نور جن کې سکون جو ورکول والا جوړ شه چې څوک سکون ورکوي نه به راباندې د سکون او د راحت او د آرام بارانو کې باران د سکون تلاش مه کوه سکون دینے والا بنو. ته دې ته وګوره چې دې کې سکون دی دې کې سکون دی دې کې سکون دی ته لارې ګورې ګرځې د سکون په تلاش کې د سکون تلاش مه کوه نورو ته د سک او د سکون رسولو والا جوړ شه چې سکون څوک ورکوي نه هغه به په تا باندې د ټولو نه زیات سکون به الله تا ته درکوي د ټولو نه زیاته خوشحالي به الله تا ته درکوي د ټولو نه زیاته ښېګړه به تا سره الله پاک کوي د ټولو نه زیاته د مینې مستحق به د الله ته جوړېږي چې د خدای مخلوق ته راحتونه پیدا کړي سکون پیدا کړي د کمزورې طبقې مدد وکړي په خپلو وسایلو کې. اشفاق احمد صاحب اکثر دا خبره په دې موبایل باندې رالی وی موږ نن په دې تلاش کې یو چې زما ته راحت میلو شي ما ته سکون میلو شي زما ژوند کې اسانتیا راشي زما بچي خوشي زه خوشمه لیکن د بل ته د سکون او د راحت ته رسولو نیت مې نشته نو ته به ټول عمر د مرګه پورې به د سکون او د راحت په تلاش کې خو تا ته به نه میلاویږي او که د کله نه تا د نور ژوند کې سهولت او سکون او سانتیاګانې پیدا کړلې الله تا ته کوم وسایل درکړي او په دې وسایلو کې د الله پاک د مخلوق سره ښېګړه کول شروع کړل د الله د مخلوق مدد دې شروع کو کمزوري طبقې سره د خط الوس امداد وکړو که رشتہ دار دی او که غیر رشتہ دار دی الله پاک به پتا باندې د مال و دولت دون رووري چې بیا به سنبالښت چل نه درلودي
دونه سکون بر الله درکې چې ته به بیا د سکون ته به وایې چې خدای پاکه دونه سکون دونه راحت دونه آرام دا په څه باندې تاره نورو ژوند کې سهولت شوی نن موږ نه نور په لړزان دي نور په تکلیف دي نورو ته تکلیف رسو او موږ وایي موږ ته به سکون میلو شي موږ ته به خوشحالي میلو شي نورونو د دغې وجې د مرګ تیارې د نورو په اسانتیا کې نورو ته اسانتیا پیدا کول دا د مرګ د تیارې اولینه پړسیره نب چې محض عبادات دي چې منځونه کوه د مرګ تیارې تلاوت کوه د مرګ تیارې ذکر کوه د مرګ تیارې او د نور جند نه په تکلیف دی نورو ته د ژبې په لاس په ذریعه تکلیف رسې د لاسو په ذریعه تکلیف رسې او تر سکون په تلاش کې د راحت په تلاش کې نو چرې به همدا ته نه دنیا کې ملاویږي او نه به آخرت کې ملاویږي نو خوږو عزتمندو مشرانو د دې وجې سہولیات پیدا کې اسانتیاګانې پیدا کې یو بل ته خوشحالۍ ورکې د یو بل سره نفرتونه ختم کې کینه ختم کې بغض ختمه کې دا تربورولی او تربوران دا ټکي د دې ډکشنری نه ختم کې چې تربور څه ته وایي او تربوران څه ته وایي تر په مثل د پلار دی د خدای پیغمبر ناست دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورسره ناست دی نبی علیہ السلام ورته خبره کوي एकदम د نبی علیہ السلام आवाज دا خبرو کې سلو شو په مزه شو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته تاسو کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم له تکلیف تر تراغي بیماری در باندې رااله چې تاسو आवाज یا چتو یا په مزه شو ناغي ورته فرمایل چې اوس جبرائیل علیہ السلام راغی او ماته وحی راوړل اوس د دې خبرو دوران کې چې ستا په مثل د پلار باندې تر را روان دي دا ستا په مثل د پلار دی او چې دې را رواني نو تا ته د الله امر وشو ما ته د الله امر وشو چې عباس را روان دی اواز نو کا عباس را روان دی اواز په مزه کا چې د خدای پیغمبر ته وحی کیږي چې اواز په مزه کا نو ما تا ته دا اختیار چارا کړی دی چې رتنه به تربور جوړ کما او د لستونی مار به ورته ووایم او زهریله دشمن به ورته ووایم او د هغه په مخ باندې به ولګم او هغه نه به چې دی نو هغه سره به ظلم زیاتې یا هغه ما سره چلونکي یا زه چلوم زه څوک یم هغه څوک دی د تره اولاد چې دی نو دا په مثل د روڼو نه دی نن موږ ضروري کردار کوو دوی سره بار دوستانو سره ښه سلوک کوو په بار دوستانو باندې مالم خرج کوو سہولتونه مرته پیدا کوو تخفیم بلوړو ډالیم بلوړو ننګم پې کوو او په خپل رور باندې او په خپل تر په بچی باندې په خپل قریبي رشتہ دار باندې زه غیرت او ننګ نه کوم بلکې هغه ځان لري کوم د دوست په دوستۍ فخر کوم او د تر په ترتو باندې زه فخر نه کوم چې دا زما تره دی دا زما ټبر دی دا زما موټی دی نن موږ د یو بل نه ویزاره یو او د یو بل نه ویزارې بنیادی سبب د الله د رسول او د الله د کلام نه لرېوالی دی د دین نه لرېوالی دی د محمد رسول الله جون موږ سټډي نه کو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په جون کې موږ یعنی هغه ولکتو هغې نه موږ سبق وانغستو چې نبی علیہ السلام تعلیمات سری د معاشرت صحیح کېدو لپاره چې معاشرت میں صحیح شي لین دین میں صحیح شي اخلاق میں صحیح شي معاملات میں صحیح شي لیکن د نبی علیہ السلام تعلیمات سری هغه موږ یکسر یې کړي دي موږ رسمونه او رواجونه خو کوو خو د نبي په سنتو باندې موږ منګولې کلکولو ته تیار نه یو په هغې عمل کولو ته تیار نه یو ورونو د دې وجې د معاملاتو پاکوالی د عباداتو د قبولیت لپاره بنیادی شرط که څوک مني او که نه مني شته خوارۍ د قبول شي شته منځونه د قبول شي تلاوتونه د قبول شي د دې وجې معاملات پاک کړي لین دین پاک کړي چاته تکلیف مه ورکوئ د چا د تکلیف باعث مه جوړېږئ د مصیبت مه جوړېږئ د مصیبت حل والا جوړ شئ مسله مه جوړېږئ د مسلې حل والا جوړ شئ پریشانی مه جوړېږئ د پریشانۍ باعث مه جوړېږئ د پریشانۍ لرې کولو والا جوړ شئ الله پاک به ستاسو ژوند کې پریشانۍ ختمې کړي الله به تاسو ته راحتونه او سکون به راته درکړي الله به په مال حال کې برکت واچي په دې عمر کې بری برکت وي په دې کار کې بری برکت الله واچي چې ته د مسلو حل والا جوړ شي مسلو پیدا کولو والا مه جوړېږئ مسلو حل والا جوړ نو خو ګورونو دا د مرد لپاره دام تیارې دی بل زمونږ څه اجتماعي ذمهوارۍ دي بحیثیت د انسان او څه زمونږ انفرادي ذمهوارۍ دي د څه تعلق زمونږ ذات سره دی د څه تعلق دی پوره معاشرې سره دی نو دغه شان د دې مسلو
حل کول اجتماعي چې کومې مسلې دي دا به اجتماعي توګه باندې حل کول غواړي. د دې لپاره اجتماعیت پکار دی، یو اواز کېدل پکار دی، روچتېدل پکار دی. نو دا زمونږ دا مسلې به الله پاک هواري کړي چې موږ د مسلو د حل کوشش وکړو. موږ یو اواز شو نو الله پاک په اتفاق کې برکت اچولی دی. الله پاک په اتفاق او په اتحاد کې الله برکت اچولی دی. نو زموږ مسلې به هم په اجتماعي توګه باندې هواري شي. نو دا اوس ملک صاحب هم راغلی دی. نو دا دوه درې مسلې اوس بله ورځ زموږ دې ملګري دا دی یو ویډیو کړې وه او حقیقتا دا دی چې دا په دې را کلیم ګوارې خو څوک غږ نه کوي چې زموږ د دې مقبرې هغه طرف ته چې دې را کوم کې چې ډنډ دی دا چې کوم ډنډ شوی دی راب ورته وروړېږي او ډنډ پکې ولاړي کالو سر دې کې اوبه نه وچېږي. دا باقاعده د معیارو د مقبرې حصه ده. زما والد صاحب د دې خبرې ګوارې چې په دې کې موږ مړي ښخ کړي دي، دې کې مړي دي، دا مقبرې حصه ده. اوس دا دی کې څه کسان دي چې هغې دی لاړلو دا څلور واړه چیرمینان یې ځان سره بوتللو ایریګیشن ته لاړلو د ایریګیشن دفتر نه ول هغې ورته تسلي ورکړله راللو چې دا عراب موږ پاکو. خو دا دی د عراب دې سر ته څه دوکانونه دي څه پولونه دي چې هغې دا نه غواړي چې دا عراب دې کولو شي، هغې دا نه غواړي چې دا عراب دې پاک شي. نو هغه اوبه چې د عراب کې اوبه راشي نو هغه دغه د مقبرې دغه حصې دغه ډنډ غاړې ته وروړي نو په هغې کې د سره اوبه وچېږي نه. نو دا زمونږ اجتماعي ذمواري ده، د ټول کلي ذمواري ده چې دا موږ له به نه ټیمې والا را دي او نه به حکومتي اهلکار را دي. زمونږ خپله ذمواري ده. موږ سره ټالۍ شته دی، موږ سره بیلچو والا شته دی، موږ سره کسان شته دی، خورم شته. نو چې اجتماعي طور باندې دا ټول کلي را ټالو والا اجتماعي جرګې په توګه باندې دي پسې لړ شي وتی به یو ټالي خوره راوړی دې ډنډ کې ور واچوي. چې را ډنډ را بند شو نو دې کې به سبا خلک مړي ښخوي. نو دا د مقبرې سره بل دې مقبرې سره چې کومه را لار ده دا لویه لار چې موږ جوړه کړې د عراب نه دې طرف ته نو دا لار نه را دا د مقبرې دام حد دی. دا د مقبرې حد دی. خو چې اوس مونږ مړي زمونږ مثال لا مخیلو مقبره ده نو مخیلو موږ دا دی که اسپتال شاته چې دنګه ډکه شي نو موږ د مړي را پاسه مړی ښخو خو بل دی ته نه وړو. حالانکې دا د ټول کلي په دې دی کې بندیز پچا نشته. دا وقف مقبره ده چې دې دی په ما تنګ شو نو زه به هغه دی کې یوسمه چې کوم خالي ځای دی زه به هلته خپل مړی ښخوم که نه. نو چې دا موږ دا لارم ختمه شي چې دا مقبره وګرځېږي، دغه ډنډ هم ختم شي چې دا مقبره وګرځېږي. حاجی او موږ به بیا هم دې رور ته درخواست کوو چې ته پې ښه په کلکه ودرېږه. انشاءالله موږ در سره ولاړ یو. که تا ته څوک دمکي درکوي، که تا پسې څوک راپاسي، ته باقاعده په یو ټلیفون کوه، دا ټول کلی به تا سره انشاءالله ولاړ وي په دې مسله کې. دا د موږ اجتماعي ذمواري ده، دا چاره انفرادي نه ده. دا موږ د مقبرې حدونه موږ کراس کړي دي، د مقبرې حدونه موږ بندو، مقبره تنګو. نو دا زموږ د ټول کلي نقصان دی. نو په دې باندې بل زموږ د معیار کلي دویمه مسله اوس به تاسو په دې روډ راغلي، ملک صاحب هم په دې راغی، زم په دې رالم. په دې روډ د راتلو شان نشته. په ګلشن آباد طرف نشي راتلی، په خارخوړی نشي راتلی. دا زه منم چې باران ډېر شو، دا یو قدرتي افت دی او بس را خلاص شوی. خو که موږ کې یعنې زمونږ واکدار چې څونه واکدار دي، څونه خلک د عوامي نمایندګۍ دعوه کوي، یا زمونږ د کلي د خلکو دا نالې په خپله پاکولې چې دې کې دونه دونه خټې او ګنده خړي دي او پلسټیکونه نښتي، نو که دا موږ پاکولې نالې زمونږ ښکته را، خارخوړې زمونږ ښکته را، نو دې به راټولې اوبه ځان ته راښکلې وې، نو په لارو کې به بیا ډنډونه نه ودرېدل. خلک